بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سوال دا چې دا رسول الله مبارک د کور یو خاص بنی آدم دی. حضور مبارک د مبارک په خپل فرمایي مناقب د سلمان کې چې السلمان منا، دا ګوره زما د اهل او زما د ډلې نه دا سړی دی، دا پردی نه دی. دومره لوړې رتبې ته الله د قربانۍ د وجې ورساو چې هغه د احزاب په موقع باندې او د حضور علیه السلام په یو مخصوصه غزا کې مشوره اخیستلی کېږي چې جنگ خندق ورته ویلی کېږي. حضور علیه السلام په ټولو صحابه کرامو کې د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه مشوره قابل قبول ګرځوي. هغه سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د وجې نه رسول الله مبارک دعا وکړه د عربو د عجمو په ملتونو کې الله هغه اسلامي نړۍ ته هغه اسلامي قوت او زور او شور هغه دنیا ګوټونو ته پاک پروردګار ورساو. هغه اسلام په داسې انداز باندې چمکاو شو او دې مقام له د دین د خدمت د وجې نه ورغی چې یو موقع داسې راله چې سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په یو مجلس کې تشریف فرماو. چاته تپوس وکوي حضرت الله تاسو له ډېر مقام درکړی دی. هغه به فرمایل وی ما له لوړ مقام نه، الله خپل دین له لوړ مقام ورکړی د دوه وجونه. یو وجه داره چې د دیندارۍ جذبه زما په زړه کې دومره وه چې ما په هغه زمانه کې د خپلې دنیا لوی ملت او لویه بادشاهي پرېښوده. او دویم نمبر دا چې په خپل زړه کې مې طلب او درد دومره الله نصیب کړو چې ما ته طالبي د نیکانو خلکو مجلسونه الله د ژوندانه د مقصد هدف وګرځاو. د دې دوه وجونه الله پاک ما ته دا مقام را کړی دی. زمونږ ډېر خوږ او محترم رور او زمونږ او ستاسو په شریکه باندې میزبان د دغې علاقې د مسلمانانو د زنانه اولاد یو عظیم مربی تعلیم او تربیت د دین اسلام د هغې موافق کوونکې حضرت مولانا مفتی بخ منیر صاحب او خوږ رور حضرت مولانا نوابزاده صاحب، ګڼ شمېر علماء کرام طلباء کرام، دغه مجلس کې ډېر قابل احترام حاضرو مسلمانانو ورونو او دغه عظیمه اداره د قرآن او د حدیث چې یو عظیم خدمت پکې روان دی
هغې کې را جمع شوي په دین اسلام مینې ستاسو خویندې میندې بچیانې الحمدلله د ډېرې عظیمې خوشحالۍ موقع ده چې یو طرف ته حضرت مولانا صاحب دي دلته بے سر و سامانۍ کې دغه مختصر ځای کې کوم عظیم خدمت د قرآن او د حدیث شروع کړی دی او نن په دغه کال دوه کې د هغې کوم نتایج او ثمرات دا زمونږ او ستاسو مخې ته رالل نو تقریبا د دې ګاونډ او د علاقې د مسلمانانو پنځه یا بچیانو د الله د مقدس کلام د قرآن پاک ختمونه کړي او ورسره ستاسو پنځه بچیانې دا الحمدلله عالمانې شوي دا رب ډېر زیات راځي په دوی باندې نو هغه څنګه چې د دواړو جهانو سردار جناب رسول الله مبارک باندې مسلسل غمونه په یو کال کې رالل نو هغې ته به عام الحزن وي چې دا د غمونو کالو په رسول الله نو دا یو حقیقت دی چې حضرت مولانا مفتی بخ منیر صاحب او د هغې خاندان دی باندې دا درانه غمونه د کال نیم کې راله د هغې برداشت او صدمه د هغې صدمو برداشت کول حقیقت دا د انسانی اعتبار سره دا ګرانې خبرې لیکن زمونږ دا قاضي مظهري دا یو عظیم مفسر دی د قرآن د رسول الله حدیث را نقل کړی دی چې هر کله د انسان دا خمیر د آدم علیه السلام دا خمیر دا خدای په دې جنت کې تیارو نو څلوېښتو ورځو کې د ده دا خمیر تیار شه مونږ او تاسو چې دا خټه به جوړوله دا ردب هم تکوله دا پخوا کچه کوټې به وي نو هغې نه باندې به یو ورځ لیو به م کو نو یو ورځ نی مخکې به یې هغې کې اوبه واچولې چې دا سبا پورې د دې نه هرې لوټې ته د اوبه ورسي دې کې وچه پاتې نه شي لیو چې به چا کو دې دپاره به په هغه ټیم خټه نه جوړوله د مخکې نه به یې پکې اوبه د پرون نه اچولې وې او بوس به پکې اچولي وو دې بوسو او دې خټه باندې چې ټیم به تېر شه دی به یو بوی هم شروع که قرآن پاک من حمأ مسنون مسنون ورته په دې وجه وایي چې دې خټې هغه بوی شروع کړی و څلوېښت ورځې دا خټه چې وه دې ته یې پیپ نه و نیولی دې له به په برقه باندې اوبه نه راچلولې دې ته یې هینډ پمپ نه و لګولی دې ته چې کوم دی نو سمرسیبل پمپ نه و لګولی دی په څه باندې د آدم علیه السلام دا خمیر جوړو قاضي مظهري حدیث را نقل کړی څلوېښت ورځې په دې خټه باران کېده په دې باندې یو کم څلوېښت ورځې الله د غم بارانونه وکړل یو ورځ یې پې د خوشحالۍ باران کړی وایي دا د دې خبرې مظاهره ده چې دنیا کې نیکانو خلکو باندې به غمونه راځي درانه غمونه چې کوم دی صاحب رالل یوازې دي دپاره نه د هغه ټیم کې پنجاب کې ومه چې د اجاز قاري صاحب دا ما فیسبوک باندې وکته دا زموږ شاګرد و او ډېر قدردان شاګرد ډېر د استادانو تابعدار او دا څنګه چې دلته غلی او خاموش و داسې دی په طالبۍ کې و ما ټولو ملګرو ته مونږ غیبانه دعاګانې ورته کړي قسم دی بیا مدرسه کې د بخاري د ترمیزي درسونو کې هغې کې مونږ نه هیر شوی چې کوم دی صاحب نو هغې وی چې دا زړه باندې ګټه ایښودل دي خو لیکن د هغې روح به هلته خوشحالی ځکه دا اتیا ختمونه د بخاري شریف ختمونه دا د هغې روح ته عظیم ایصال ثواب دی دا پنځه کم اتیا د قرآن ختمونه دا ثوابونه یو عظیم سمندر دا هغه پسې ور روان دی نو هغه هلته کې هغه نه مخکې ما د هغه حالات بیان کړل چې دا زمونږ دا کمې مدرسې دي د دې مشر مولانا حنیف جالندري دی ما اول کال د ده په قیادت کې چې دا کمې مدرسې روانې دي او د ده دا کم بورډ دی د هغې سره منسلک او رجسټرډ دي او د هغې سره ټچ دی ما اتیا زره د قرآن حافظان دی دې قوم له چې کوم دی ورکړل قسم دی چې هغه بیان شروع که مولوي صاحب ناستو هغې کې چې کوم دی صاحب
هغه تذکره وکړه چې سخت کال به وفاق المدارس 1 لاک د قرآن حافظان او څه د پاسه 10,000 عالمان او عالمانې دا به د قوم له ورکي صاحب 1 لاک حافظان او څه د پاسه 10,000 علما او عالمانې او د تعجب خبره دا ده چې نن په دې د سرکاري خزانه او د ګورنمنت 1 روپۍ نه ده لګېدلې دا د علما چړ او غدا کړي تا ته لاس نیولې بل ته لاس نیولې خپل عزت دای د خپل اند کړي دي خو تعالی 1 لاک د قرآن حافظان درکړل تعالی څه د پاسه 10,000 ابل ورځ په 15 تاریخ د حضرت هزاروی رحمه الله دغه مدرسه کې پروګرامو هغه کې د وفاق د صوبه پنجاب مشر قاضی عبدالرشید صاحب ناستو قاریتی قرآن صاحب وي چې پرون زمونږ اجلاسو او هغه کې حنیف جالندری صاحب وي چې 3,000 د پاسه 1 لاک د قرآن حافظان دا به سخت کال مونږ د قوم لورکو او 38,120 دا به چې کوم دی عالمان او عالمانې دا به د قوم لدوی ورکی سي وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم غمون او پریشانی هم خوشحالو باندې بدل کی بیماری مو په صحت باندې بدل کی د امن او د عافیت د عزت د خوشحالو د غنا د استغنا د عفت او د پاک دامنۍ ژوند او زندگی مرب نصیب کی خدای د دوی د مدرسه انتهایی ودانا کامیاب شي کوم نه په علوم دینیو باندې او هر ورځ په ترقۍ باندې خدای اولري دا ټول مدارس دلته ګڼ شمېر علما ناستي مختلفو ځایونو کې هغې دا خدمات شروع کړي دي خدای دې قبولم کی او الله دې ورته آسایشونه او سهولیات راولي او چې څومره ضروریات دي هغه الله د غیب او د خزانو نه چې کوم نه پوره کی